ژوند قرآن سره خوان کوي خوان مرګ د ایمان سره خوان کوي خوان مرګ د ایمان سره خوان کوي خوان سورة قاف ترتیب عثمانی 50 نمبر سورت تے ترتیب نزولی چه ده سلیرشتم نمبر سورت تے نازل ده رست ده سورة المرسلات نا کلمات ده درسو پنزنوی دی درسو پنزنوی حروف ده سوارلسو نوی دی بسم الله الرحمن الرحيم قاف والله أعلم بمراده دد پمانا مراد باندې الہ العالمین خپويږي والقرآن واو د قسم ده قسم می دی په قرآن کریم باندې داسې قرآن کریم المجید معنا د شرف چې خاوند شرافت دی چې لوی شان لري دا قرآن کریم جواب قسم مقدر دی پټ دی جواب قسم دا دی لتبعثن خامخا به تاسو په ورځ د قیامت راپورته کولی شئ بل عجیبو بلکې قریشان مکیوال چې تعجب کیا د دې خبرې نه انجاهم بیانجاهم چې راغلی دی دوی لره منذر معنا مخوف یو یرونکی داسې یرونکی چې منهم د دې نه دی ښایي پیژني چې امین دی صادق دی امانتدار دی دې خبرې تعجب کې اچولی دي فقال الکافرون پس وی کافران هذا دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې دی شیون یو شی دی عجیب عجیب بل عجیبو دی اذا متنا سره ولګوا بل عجیبو بلکې دی تعجب کوي اذا متنا کله چې مونږ مړ شو وکنا معنا وصرنا وګرځېږو مونږ ترابن معنا خاورې پلاند خاورې وی بیا به واپس راګرځېږو ذالک دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې وی بلی دنیا کې به واپس راګرځېږئ تاسو یعنی قیامت په ورځ ذالک دا چې دی وی رجع دا رجع دا یعنی واپس کېدل دی بعید معنا لري د عادت نه د عقل نه لري خبره ده د چا د عقل نه لري ده د دې د خرو د عقل نه د کافرانو دا خره دي بلکې د خرونم بتر دی الله اولئک کالانعام دا پشان ته چارپایو دی بل هم اضل الله بل ذکیوب دی بلکې بتر دی د چارپایونه رب کریم جواب کوي د دې خبرې ولی تعجب کوي قد علمنا پتاخی سر علم لرو مونږه معلوم دی مونږ ته ما هغه ستنقص الارض ما هغه اجزا تنقص چې کموي الارض زمکا تنقص تاكل چې خوري الارض زمکا منهم منا من لحومهم دا غوخو د دینه چې غوخي د دې د زمکی خوري الہ العالمین وي ز په دې باندې هم علم لرما وعندنا پنځ زمونږه کتاب د حفیظ معنا چې ساتون کې د عملونو د دې یا حفیظ محفوظ د شیطان نه ساتل شوی دی بل کذبوا بلکې دې تکذیب کړي بالحق په حق یعنی چې د قران کریم تکذیب کړي لما جاءهم کله چراغو دی لرا بس نه چور د خبر ادا د الہ العالمین وي فهم پس دی چيري فی امر په یو کار کې دی داسې کار کې مریض معنا داسې کار چې ګډ وډ دی څنګه کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تشاعر وي کله کاذب وي العیاذ بالله کله ساحر وي کله وي چې دا قران کریم سحر دی کله وي دا قران کریم ځان نه جوړ کړي شوی دی نو ګډ وډ دي فهم پس دی چې فی امر په یو کار کې دی الله وي مریض چا کار د دې ګډ وډ دی مریض داسې کار چې ګډ وډ دی افلم ينظروا عقلی دلایل دي آیا نه ګوري دی له سماء اسمان ته فوقهم هغه اسمان چې د پاسه د دې کیف بنینا الله موږ څنګه جوړ کړی دی اسمان لرا وزیناها خسته کړی موږ دی اسمان لرا بالنجوم پستورو سره وما لها نشته دی اسمان لرا من فروج معنا من شقوق شقوق چودیدل ټوټه ټوټه کېدل څه خلل پکې نشته وګوره
دومره نرسوک شته په تاسو کې کافرانو چې دغسې اسمان جوړ کړئ سپوږمۍ جوړ کړئ داسې نور جوړ کړئ نشته عقلي دلایل دي والارض او د ځمکه الله وایي مددناها بسطناها غوړولې مونږ دې ځمکې لره د اوبو د پاسه والقینا اچولې مونږ یعنې پیدا کړي فیها په دغه ځمکه کې رواسیا جبالا ثوابت دا غرونه مضبوط الله وایي مونږ په دې کې دا پیدا کړي دي وانبتنا او زرغون کړي مونږ فیها په دې ځمکه کې من کل زوج د هر قسمه نوعونه ګیاګانو شو بوټي شو وغیره بهیجن معنا تازه خسته منظر والا دا وایي مونږ پیدا کړي الله وایي جعلنا ذلك ګرځولي مونږ دا سچ بیان شو اسمانونه د ځمکې دا بوټي مې چې پیدا کړي دي تبصرتن د پاره د سبب د تبصرې د پوی د پاره د سبب د پویولو د دي و ذکر او د پاره د سبب د نصیحت چې وګرځيږي دا شیزونه خدا نصیحت نه دا کافران و ذکر او بند الله وی لكل عبد د پاره د بنده هر یو بنده منیب معنا چې راجع ال الله وي چې الله ته رجوع کړي وي ونزلنا بار نازل کړي مونږ الله وی من السماء د اسمان نمان وب مبارکن چې مبارکی دي ډیر برکت والا دي فانبتنا پس نکړي مونږ به په دې باران سره جنات باغونه وحب الحصيد وحب معنا دانې د فصل الحصيد المحصود چې ربدل کیږي بیا ربدل کیږي غنم دانه واچو غټیږي بیا والنخل معنا فانبتنا به پس نکړي مونږ په دې باران سره والنخل کجورو لرا باسقات معنا دنګي کجوري غټي اوګدي کجوري دا کجورو بوټي مکتري سونه اوګدوي یا باسقات معنا چې بلار بيدي په میو سره لها دی لرا طلع وګري نضيد معنا لاندې باندې نضيد معنا د یو د بل د پاسه د کجورو غونچې بم کتلی یو د بل د پاسه ډک وي د میوونه صدا پاره مونږ پیدا کړی الله وی رزقن د پاره د رزق للعباد د پاره د بندگانو واحینا او جند کړی مونږه به په باران سره بلدتن خاری ولرا داسې خاری میتتن چمړې دي دا ژوند کوم الله وی فصل پکې شین شي بوټي پکې سین شي دا خو دلایل شو نه چوړې څه شه د دلایلو نه چوړې دا د کذالک هم د رنگ لکه څنګه چې مړ ځمکه را ژوند کو شنه کو كذلك هم دغرنگ خروج من القبور دي راوتل دي د قبرونو په ورځ د قیامت لکه څنګه چې د ځمکه شنه کیږي د بوټي تین راوځي دغرنگ به تاسو مراوځي په ورځ د قیامت دوباره ژوند کیږي الله وای دا دلایل پیش شو اوس که څوک نه مني دا دلایل اوس عذابات ورته ذکر کوي الله تبارک وتعالى دباو ورته ور کوي چې وګوره د مخکې قومونه ما هلاک چې دا دلایل نه من الهلاك میکړه کذبت تکذیب کړو قبلهم مخکې د قریشانو نه مکیوالونه قوم نوح قوم د نوح علی السلام تکذیب کړو د نوح علی السلام واصحاب الراس او اهل د کوی اصحاب الراس من البئر اهل د کوی بعضی وی قوم د شعیب علی السلام خراجه داده چې دا قوم دا حنظل ابن صفوان چې شهید کړو هغه قوم بای کوی کی غرزول او اصحاب الراس مخکې تیر شوی باغی کی تحقیق شوی او اهل د کوی والا مون هلاک کوي الله وي تکذیب کړو قومانو به هلاک شو وثمود او ثمودیان قوم د صالح علی السلام غیس تکذیب کړو د چا د صالح علی السلام وعاد عادیان تکذیب کړو د هود علی السلام او فرعون تکذیب کړو د چا د موسی علیه السلام واخوان لوط او قوم د لوط علیه السلام تکذیب کړو د لوط علیه السلام واصحاب الایکه او اهل د زنګل دا قوم د شعیب علی السلام دو الته اصحاب الراس راغی دلته اصحاب الایکه نو دینم پته لګی چې اغه نه مراد اصحاب الراس اصحاب البئر نه مراد حنظله ابن صفوان دی شهید کړي هغه قوم دی وقوم تبع قوم د تبع بادشاہ تکذیب کړي د تبع بادشاہ د حمیر د قبیلینو بادشاہ نوم دغه اسعدو كل هر یو د دینه دا چې ذکر شو کذب الرسول تکذیب کړو د رسولو رب کریم فرمای فحق وجب واجب بشو وعید من عذاب زما پدی باندې تکذیب په صورت کې عذاب به ورته ورک
نو دا دباو دی دی امت ته چې تاسو هم سم شئ ګورئ دا عذابات در باندې راځي اوس د دې خبرې جواب کوي رب کریم چې دی کافر مخکې تیر شو چې دی کافرانو څه وویل ذلک رجع بعید دا واپس را ګرځېدل قیامت کې دا رجع دا ګرځېدل دی بعید لرې د عقل نه او لرې د عادت نه د عادت نه لرې خبرې ده وایي چې موږ واپس ژوندي کېږو رب کریم جواب کوي د دې خبرې افعینا آیا پس تومانه شوي یو مونږ آیا ستړي شوي یو مونږ نه بالحق منا نه افعینا بالخلق په پیدایش اول باندې بالخلق الاول په پیدایش اول باندې آیا مونږ ستړي شوي دی به اقرار کول اول مونږ پیدا کړي یو الله د دې اقرار کولو او انکار کول د پیدایش دویم نه الله تبارک وتعالى جواب کوي ورته افعینا آیا پس تومانه شوي یعنی ستړي شوي مونږ بالخلق الاول په پیدایش اول باندې استفهام انکاری دی بلکې نه یو ستړي شوي بل هم اصلي خبره ده د کافران چې دي فی لبس معنا فی شک په شک دي من خلق جدید د پیدایش جدید نه د نوې پیدایش نه بعد الموت ولقد خلقنا الانسان خامخا په تحقیق سره الله وایي مونږ دا انسان پیدا کړی دی دا مونږ پیدا کړو ونعلم علم لرو مونږ ما په هغه څه باندې توسوسو چې وسوسه اچوي به په دې باندې نفس ده یعنی عبث کارونو باندې ناروا کارونو وسوسه اچي الله وایي زه په دې وسوسو باندې هم علم لرم انسان ونحن مونږ چې الله وایي اقرب نزدې الیه د انسان ته علما ګورې ښه من حبل الورید د رګ د وریدنا ورید رګ د ساته ویل کیږي د سټ او د ستونو په منځ کې رګ دی دا د شاده مری د رګ نه مونږ دته نږدې یو الله وایي د شاده مری د رګ نه هم ورته نږدې یو دې ته قرب علمي ویل کیږي دا قرب علمي دی لکه مونږ په خپل ټول بدن باندې علم لرو نه تندي ته کتلی شي تاسو نه شا وغیره اله العالمین په ټول مونږ باندې علم لري ګوره دنه چې څه بیماریانې مونږ ته پته لګي دا بیمانه اله العالمین ته پته لګي هر څه پته لګي اله العالمین ته رګ په رګ علم لري نو قرب نه مراد دلته قرب علمي دی د انسان په حالاتو باندې اله العالمین علم لري نو رب کریم فرمایي ونحن مونږ چې اقرب نږدې الیه د انسان ته علما من حبل الورید رګ د ورید نه یعنی رګ د سانا اذ باغ وقت يتلقى المتلقيان يتلقى معنا چې اخلي تلقي اغستل د غیرنا فتلقى آدم من ربه پس ذکر آدم علیه السلام من ربه د ربنا چم بکلمات تلقي د غیرنا اغستل ته ویل کیږي اذ باغ وقت يتلقى چې اخلي المتلقيان دو اغستون کی ملائکی یعنی عمل د دې لیکي عن اليمين چې ناستي بوي دي په خيړه د انسان کی وعن الشمال او د ګس اړه د قعيد من ناستي چپ اړه کې او ګس اړه کې کرامن کاتبین فرشتي یادي هغه چې په چپ اوګ باندې ناسته ده هغه سیئات لیکي د ګناهونه لیکي هغه چې په خيړه باندې ناسته ده نیکی لیکي او دا خيړه والا فرشته چې دا په چپ اړه والا فرشتي باندې مالک ده حاکم ده کله چې انسان ګناو کې نو چپ اړه والا لیکل شروع چې د خيړه والا ورته لا ملک کې دې شي توبه باسي او ګنټي ورته صبر کیا چې توبه ونه وستانو د دې د بد اعمال لیکي نو رب کریم فرمایي اذ باغ وخت يتلقى منا چې اخلي المتلقي يعني دوغستون کی ملائک یعنی لیکل کی عن اليمين قعيد عن اليمين چې ناست دي دا عن اليمين په خيړه د وګبانی وعن الشمال او غست اړه د قعيد ناست دي کرامن کاتبین فرشتي ما يلفظ تلفظ نکي دا انسان من قول په یو قول باندې په یو خبره باندې الا مگر لديه دي انسان سره رقيب من حافظ یو نگران فرشته ده عتيد من حاضر حاضر وي د سره لیکل کیا کله چې ځان کدن راشي دلره يقال لهم ویل بشید انسان ته وجات راغل سکرۃ الموت یا دی کافر ته وای راغه سکرۃ الموت من شدت الموت سخته د مرګ راغه
د مرګ سختی راغه بالحق په حق سره پسترګو دی ولید ولس ذالک بیا به د مرګ ټیم کې د تویلې شي ذالک دا ما هغه سدي دا مرګ چې د كنت وی تو منه د مرګ نه تحید معنا ابن عباس معنا کوي تکره چې بد غنل دی مرګ لرا حسن صاحب معنا کوي تحید معنا تهرب چې تختیدی دی مرګ نه بعد ونفخ پو بکړې شي په سوري پشپېلې کې اول شپېلې د بعث يقال لهم ويل بشديد ذلك دا يوم الوعيد ورزد عذاب دا چې عذاب بدر کولې شي تا وجات راضی به پورز د قیامت کلو نفس هر یو نفس رب کریم فرمای معها چې وی بدی نفس سره سائق یو راخکون کې محشر ته راکاږي و شهید معنا او بل گواهی کون کې به ور سره یقول الله وی بالله تبارک وتعالى دلرا خا دلته سائقون مراد څه شی سائق سوق دی سائق یو راخکون کې به وی محشر ته ابن عباس وی د باندې یو فرشته مقرره ده دا به راکاږي مراد د شهید نو اندامونه د دې چې دا به گواهی کوي مجاهد سے وی دوه فرشتي دی یو به راکاږي بل به په گواهی کوي په اعمالو د باندې او ابن مسلم سے وی سائق نه مراد شیطان د دې چې قرین د دې دا به د سره په پړو باندې تړلې شي دا شیطان په دغه ورځ باندې به سخت आवाज وکړي شي دته چې زر شي دغه سي आवाज بوشي نو دا شیطان به ویریږي منډه بکی نو ځان سره به د خپل ملګری هم راکاږي نو رب کریم فرمایي وجات راتلبو کی پورز د قیامت کلو نفس هر یو نفس ما چې وی به د سره سایقون یو راخون کې یا فرشته به چې راکاږي یا د قرین چې شیطان نه راکاږي به محشر ته جهنم طرف ته و شهید نو بل گواهی کون کې به په عمل د باندې يقول الله ويبدل الله تبارك وتعالى لقد كنت خامخ پتاخي سرويت انسان في غفله بغفلت کې په دنیا کې من هذا ددينا فكشفنا دغه ورځ په غفلت کې د ورځ د قیامتنا فكشفنا پس لري کړه مونږه عن کستانا غطاء کا پردستا اچستا په دنیا کې هغه پرده دنیا کې پزړه باندې پرده پراته وا حق دنا اوریدل حق دنا لیدل ازړه باندې غوګونو باندې ستا پردي هغه مې نه لیکو وسوي الله وي فبصرك پس نظرك نظر ستا چې د اليوم نن حديد ډیر تیز دی هر څه ګوري او ګوره چې دا رښتیا دي وقال وي بقرينه ملګری دده هغه ملګری چې ملګری دده چې نیک عمل لیکي حسنات لیکي سیئات بد عمل د لیکي رب کریم ته وړاندې شي هذا دما دا غزي چې تا مقرر کړو ما غسري لدی چې ما سره دی عتید معنا حاضرون چې حاضر دی دا رجستر به ورته وړاندې کله دا ټول حاضر دی الہ دای عمل نامې دی وګوره دا کلمې دی ټوله حسنات ولا به حسنی پیش کی د حسنو د نیکی او رجستر به ورته پیش کی الہ العالمین ته او سیئات ولا به سیئ د بدو رجستر به ورته پیش کی ورته وی هاذا د دی لدی ما سره عتید حاضر دی اساس عملونه چې کړی دی رب کریم ورته فرمایا القیا غرزوي دل فی جهنم القیا غرزوي فی جهنم په جهنم کې کل کفار هر یو لوی کافرانی دین معنا معاند لوی زری دلته تسنیه راغله ولی عربان کله مفرد په ځای تسنیه استعمالي تاکیدن یا امر کوي القیا تسنیه ذکر راغه امر کوي د دو فرشتو ته سائق فرشتي ته او شهید فرشتي ته راخکون کې او گواهی کون کې فرشتي ته امر کوي وغرزوي فی جهنم په جهنم کې د دوانو ته وای کل کفار هر یو لوی کافراتی معنا معاند لوی زدی کافران منعين چې لوی من کون کې او د للخير ال المال د پاره د مال د فقیرانو نه زکات بینور کول یا هر خیر نه من کولا اسلام وغیرہ معتدن من لوی تجاوز کون کې او د حد نه زیاته کول مریب معنا شک کون کې او په دین اسلام کې توحید کې دا سه شک چې خلق ګډ وډیا دا خو اعمال چې من کول خلق د نیکونه دې سره سره رب کریم فرمایي الذي دا شخص جعل چې ګرځول او د مع الله اله سره اله اخر اله بل خدای بل
فالقیاه پس وغورځوئ دې لره فی العذاب الشدید سخت عذاب کې وغورځوئ. قال انه وی قرینه ملګری ده قرین نه مراد یا فرشته ده یا مراد تینا بعض مفسرین وی شیطان دی. که مراد تینا فرشته شي کله چې فرشتي د اعمال پیش کې الہ العالمین ته نو دا کافران به ورته الہ مونږ باندې زیاته شوی دی ظلم شوی دی دا ځان نه لیکل کړی دی. قال انه وی قرینه قرین ملګری ده هغه چې د اعمال لیکلي دي سیئات چې لیکلي دي ربنا یا رب زمونږه فرشته به ما طغیته نه دی ګمراه کړی مونږ دلاره څه زیاته مونږ نه دی کړی څه چې د کړي دی هغه لیکلي مو دی وګوره دا رجسټر دی. ولكن كان لیکن هو دغه انسان فی ضلال خپل ګمراه دی بعید معنا لري د حق نه لري د هدایت نه. یا شیطان به ورته وایي قرین نه مراد شیطان دی لکه بل ذکر راځي 25مه سپاره کې ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيد له شیطانا. هغه څوک چې اعراض کوي د ذکر د رحمان ذات نه نو مقرر بکو نقيد له شیطانا مقرر بکو دلله شیطان فهو له قرین هغه به د ملګری وي نو دغه قرین به ورته وایي. قال قرینه وی به ملګری د شیطان ربنا ای رب زمونږه ما طغیته نه دی ګمراه کړی ما دلره ولکن کان لیکن و دی فی ضلال خپل ګمراه بعید معنا لري د حق نه لري د هدایت نه. قال الله رب کریم بابت جلال کراش ورته ویلا تختصموا جګړه مکوئ لدی عندي زما مخکې وقد قدمت مخکمي په تحقیق سره مخکمي لګل ولیکم تاسو ته بالوعید وعیدات وعده د عذاب مې لګلې و چې څوک ایمان نه وروړي هغه به جهنم ته ورځوما. ما يبدل تغییر نشي ورکول القول قول لدی زما په مخ کې څوک تغییر نشي یعنی لعملا ان جهنم دغه قول چې زبج دکوم جهنم لرا من الجنه والناس اجمعين د جنات او د پیرانو نه په غونډه باندې وما انا نیم رب کریم وی بظلام من ظلم کون کې للعبید علی العبید په بندگانو باندې دا داسې ورځ د یوم په دغه ورځ باندې نقول وبوي مونږ له جهنم د پاره د جهنم یو غټ لخر به جهنم کې وګرځول شي. رب کریم ورته حلیم تلأت ډک شي ته جهنم ته وي جهنم به جواب کې وتقول وي هل من مزید نیم ډک سر مزید شته. وازلفت من قربت نزدې بکړې شل جنت جنت للمتقین د پاره د متقینانو داسې جنت غیر بعید چې نبوي لري منهم د متقینانو نزدې بوي ډیر ورته نزدې بوي. يقال لهم ویل بشد جنتانو ته هذا دا جنت چې ما غسل توعدون چې وعده وکول شو تاسو سره په دنیا کې لكل اواب د پاره د هر رجوع کون کې حفیظ معنا چې ساتون کې د حدود د الله یا ساتون کې د پنځو منځونو هر منځونه په ټیم باندې کوله. من غسو خشی الرحمن چې یریږي د رحمان ذاتنا بالغیب په غیب سره یعنی اطاعت د الله تبارک وتعالى کې الله نه دی لیدلی او اطاعت کوي په غیب سره. وجاءت لیکړي بقلب پزړه باندې منیب من روغ زړه باندې چې منافقت نوي شرک ورکی نوي منیب راجع الى الله وی الله ته رجوع خالص زړه باندې راغلی وي. یقول الله وی بدیل ردا سوک چې یریدلی وي د الله نه خالق زړه باندې راته کړی الله ته ورته به ودخلوها داخل شي هذه جنت بسلام په سلامتی سره بسلامت من العذاب په سلامتی د عذاب سره یعنی په سلامتی د عذاب نه سالم به عذاب بنشي درکولې تا ته. ذالک دا یوم الخلود ورته ویل کیږي دا ورځ د همیشوالي دا لا يموتون ولا يخرجون نه بمرګ وي نه به خارج دلوي دی جنت دا لهم دی جنتانو د پاره یعنی مؤمنانو د پاره ما غسدي یشاؤون چې دی غواړي فيها په دی جنت کې. رب کریم فرمای ولدینا موږ سره مزید نعمتونه دي. جابر صاحب او انس صاحب هو النظر الى وجه الله الكريم دا نظر دی د الله تبارک وتعالى دیدار دی چې په ورځ د قیامت جنتیانو ته ملاویږي په جنت کې نظر الى وجه الرحمن. اوس بیا دباو دی وكما اهلكنا كثيرا اهلكنا ډیر مهلك کړي دي قبلهم وړاندې د قریشانو نه من قرن د قومونو هم چې وغیق اشد ډیر مضبوط منهم درینا بطشا من قوة په اعتبار د قوت سره فنقبوا پس وګرځیدل هغه بالتجارت په تجارت سره وګوره خاریو کې ګرځیدل تجارت کول تک را تک کول فی البلاد په خاریو کې
نو کله به پې چې عذاب راغی لږ سوچ وکئ قریشیانو هل من محیص آیا و دی لره څوک آیا دی لره څه زیاده تیښتې و هل من محیص من آیا و دی لره څه زیاده تیښتې د خلاصې د عذاب نه نو استفهام انکاري دی ان فی ذلک یقینا په دې کې دا عذابات چې بیان شو لذکر خامخا پند نصیحت دی لمن دغه چا دپاره کانه چې وي له هغه لره قلب منه عقل چې عقل وي د هغې لره او القا یا یږدي دی السمع غوږ خبرو لره یعنی داسې وهو په داسې حال کې دی غوږ یږدي شهید منه حاضر زړه والا وي حاضر القلب لیس بغافل حاضر زړه والا وي غافل نه خلک وایي که نه لکه زړه غوږ دې متوجه ساته زړه حاضر ساته هسې نه چې درس ته ناست یو سوچونه کوي او بل یو ځای ته او بل ځای ته نه د زړه غوږونه حاضر ساته ولقد خامخا په تحقیق سره خلقنا السماوات پیدا کړي موږ اسمانونه الله وایي والارض د ځمکو لره وما بینهما هغه چې په مابین د دې کې دي فی 6 ایام په شپږو ورځو کې وما مسنا نه دی رسېدلی موږ لره من لغوب من زاید دی دلته من لغوب معنی ستړتیا په هغې کې یعنی پیدا کولو د اسمانونو د ځمکو کې هېڅ ستړتیا موږ ته نه ده رسېدلی الله وایي فاصبر پس صبر کوه ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ما په هغه څه باندې یقولونه چې وایي دا کافران چې څوک درته ساحر وایي شاعر وایي علیاذ بالله په دې باندې صبر کوه وسبح معنا تسبیح وایه بحمدک په ثنا د رب خپل باندې یعنی مونځ کوه په الحمدلله باندې قبل طلوع الشمس مخکې د ختلو د نور نه سهار مونځ شو وقبل الغروب مخکې د ډوبېدلو د نور نه مونځ د ماسپښین او مونځ د مازدیګر شو ومن الليل یو بعضې حصو د شپو کې مونځ کوه فسبحو مونځ کوه تسبیح وایه مونځ کوه یعنی مونځ د ماسخوته نه ماښام شو وادبار السجود او وروسته د سجدونه فرضي سجدونه وروسته نفلي مونځ کوه پیغمبر علیه السلام ته نفلي مونځ زموږ دپاره سنت دی یا عمر صاحب وایي وادبار السجود نه مراد عمر صاحب علي صاحب حسن صاحب شعبي نخعي اوزعي وایي ادبار السجود نه مراد الرکعتان بعد صلاة المغرب دو رکعتونه دي وروسته د ماښام مونځ نه وادبار النجوم نه مراد الرکعتان قبل صلاة الفجر مخکې د سهار مونځ نه چې دو رکعته سنت وي دا مراد دی نه دي او ابن عباس صاحب هم وایي دا قول امام بغوی وایي هذا قول اکثر المفسرین دا قول د اکثر مفسرین دی واستمع غوږ اقدام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم په غرض باندې ینادي چې आवाज به وکړي المنادي یو आवाज کوونکی چې اسرافیل علیه السلام دی من مکان قریب د ځای نږدې نه چې نږدې الی السما دی مراد ترې بیت المقدس دی هلته به کوزیږي اسرافیل علیه السلام ودرېږي هلته به आवाज کوي کلبي صاحب وایي اسمان ته نږدې دی مکان قریب ورته ځکه وایي دا 13 میله اسمان ته نږدې دی بیت المقدس مسجد اقصی چې اقصا معنا لري د ځمکې نه او نږدې اسمان ته اقصا ورته ځکه ویلی کېږي یا من مکان قریب د ځای نږدې نه هر انسان ته په دې پونده کې یو له سپیکر خلاص کړی شي داسې اواز به کېږي ورته وادبار سجود نه مراد بعضې مفسرین وایي چې مراد تېنه د مانځه نه بعد چې دا تسبیحات دی هغه مراد دي من مکان قریب आवाज به کېږي د ځای نږدې نه یوم په هغه ورځ باندې یسمعونه چې دی اوري الصیحة اواز سخت لره بالحق په حق د اسرافیل علیه السلام اواز ذلک دا یوم الخروج ورځ د خروج دا یعنې راوتلو ده من القبور د قبرونه رب کریم فرمایي انا یقینا موږ چې نحیي ژوندي کول کوو نمیتو مړ کول کوو ویلینا موږ لره المصیر راتلل دی یوم په هغه ورځ باندې مرجع ده واپس راتلل دی یعنی ژوندي کېدل دي تشقق الارض چې وبچوي ځمکه عنهم د انسانانو سراعا معنا یخرجون سراعا دی به راوځي سراعا په جلتې سره د قبرونو رب کریم فرمایي ذلک دا حشر جمع کول علینا په مونږ باندې یسیر ډېر آسان دی نحنو مونږ چې اعلم علم لرو بما په هغه څه یقولون چې وایي وما انت نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیهم په دې باندې بجبار زورورا یعنی چې په زوره په ایمان راوړې مسلط نه ته په دې باندې فذکر دا مکی آیت دا منسوخ شوی د جهاد په آیتونو باندې فذکر پس نصیحت ورکوه دی لره بالقرآن په قرآن کریم باندې من هغه چا لره یخافو چې یریږي وعید معنا د عذاب زمانه